اچول زما کار دی سنلقي في قلوب الذين كفروا وبازر د چې وابشو مونږه په زون دا کسانو کې چې کافران دي روب لره بما شرکو با سبب یا ما مستریه په سبب د شرک د دوی د الله سره هغه شرک دی کې مالم ينزل به سلطان چنه لګر الله رب العالمین په وحدانیت دا غوڼي په معبودیت دا غوڼي صدري زیر دي جهنم نه ناکار زید پر ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده د احد د شکست تفسیر قصه الله بیان ولقد صدقكم الله وعده تحقیق رښتونه کړی دا الله رب العالمین وعده خپل کله چې وهل تاسو کله چې قتل ول تاسو دی لره باذن په حکم د الله سره یا په حکم خپل سره تر دې پورې دا فشلتم کله تاسو بوزدل شئ او تاسو جګړه شئ په کار خپل کې واسیتم نافرمانی وکړه تاسو من بعد ما اراکم پس داغینا چې خودل تاسو الله رب العالمین هغه شی چې تاسو خوخه وغه لره منکم زین استاسو نه او چې غواړي دنیا زین استانو نه او چې غوښته اخرت ثم صرفكم بیا واپس کړه الله تاسو لره انم تدین لیبتلکم چې امتحان وکړ تاسو باندې ولقد عفانکم او تحقیق معافی کړل الله رب العالمین تاسو ته او معنی دا ولقد عفانکم نبی دې اخه پتا سو باندې جرم نبی دې اخه پتا سو باندې جرم والله الله رب العالمین خاوند فضل له مومنانو باندې اس تسعدون ولا تلوون یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو منډې والی او نو درېدې تاسو یو بل ته والرسول والپیغمبر علیه السلام یدعوکم بللی تاسو فی اخراکم وروستو تاسو نه فاصابکم غما بغم لکي لا تحزنوا نبی علیہ السلام دغه جوړ کړو صفونه جوړ کړو په غونډه کسان کېنو دیم حکم وربا انتظار کړو میدان فتح شو کافرو تختید دوی چې میدان فتح شه د څه کسان پاتې شو او څه کسان راکوش شو خالد صاحب ابو سلمان نور رضی الله تعالی هغه غونډه خالی ولیدله شاته کې حمله به د څه مخامخ به الیه نبی علیہ السلام په زخمی شو نبی علیہ السلام مخن راکوش الیه عباد الله انا النبي وكذب انا عبد المطلب به کدا کې شهید حضرت رضی الله په شهید شو ډېر خلک په شهید نام یوزلی دغه عثمان رضی الله مبارک وی چې د فتنو بار ذکر کړه نبی علیہ السلام هاذا یوم اذن علی الهدى دا سره په هدایت من ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا يدري ترجمه اولا اول رسول تاسو ته غم چې فوت د مال له سره د بل غم نه چې اصول د جراحت تر رسیدل د زخم دي چې تاسو غمجن شئ په دې تکلیف باندې او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اتباع خیال ساتئ بیا د نبی علیه السلام د اتباع خیال ساتئ نو لام زائد نشو نو لام زائد پکیلا تحزنو او پما اصابکم نو لام زائد شو دا جلالین دا مانا کرلا وی رسول تاسو تغم سر دا بلغم نا چه فوت دمال لے اصول لے جراحت سلام دے اتباع خیال ساتے نو لام زائد پکیلا کیوں اب لام اصابکی کیوں لام زائد دا تفسیر جلالین نکل او دیام ترجمه چې تاسو غمجن نشئ په فوت د مال او اصول له جراحت باندې یعنی تاسو په آینده
زمانه کې د مال غم نه وي، نه نور څه تصور وي، نه جراحت وي، بلکې ستاسو غم د اتباع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دویمه معنا څه شوله؟ چې تاسو غمجن شئ په فوت د مال او په حصول د جراحت، چې آینده زمانه کې تاسو سره د دې شیانو غم نه وي، بلکې د اتباع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غم وي. او درېمه معنا وایي رسول تاسو ته غم چې فوت د مال دی او حصول د جراحت دی، سره د بل غم نه چې حصول جراحت. او سبب یې څه؟ سبب دا په سبب د خفه کولو ستاسو نبي علیه الصلاة والسلام لره. وایي رسول تاسو ته غم چې فوت د مال دی، سره د بل غم نه چې حصول د جراحت دی، زخمیان شوي. ځکه چې خفه شئ تاسو، چې آینده لپاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال ساتئ. ځکه چې تاسو نبی علیه السلام خفه کړی دی، چې تاسو آینده د نبی علیه السلام خیال ساتئ چې هغه درنه خفه نشي. څلورم معنا وایي رسول تاسو ته غمن، تنوین برای تعظیم، غم عظیمه، غم عظیمه. وایي رسول تاسو ته غم عظیمه هغه څه شی چې خبر د شهادت د نبی علیه السلام، چې آواز وشو قتل محمد، قتل محمد. نو وایي رسول تاسو ته غم عظیمه، غمن تنوین برای تعظیم، غم عظیمه، چې خبر د شهادت د نبی علیه السلام، سره د بل غم نه چې فوت د معلوم دی او حصول د جراحت هم دی. یو درته غم عظیمه راورسید چې نبی علیه السلام شهید شو علیه بالله، او دویم غم فوت د معلوم راغی، حصول د جراحت هم راغی. اولی چې غمجن نشئ تاسو بس د دروغجن کېدو د خبر د شهادت د نبی علیه الصلاة والسلام. چې غمجن نشئ تاسو پس د دروغجن کېدو د خبر د شهادت د نبی علیه السلام په فوت د مال او په حصول د جراحت باندې. ځکه چې لوی غم ختم شي نو وړوکي غمونه بیا هېڅ هم نه ښکاري، بیا خپل کار به کوي، خو چې نبي علیه السلام ژوند دی، هر څه به ټوله دنیا دې نه وي، خو چې زما جاناني، زما یاري، زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم. علی ما فاتکم علی ما اصابکم الله والله رب العالمین والله خبیر بما تعملون. الله خبردار دی پس عمل تاسو عمل کوئ. ثم انزل علیکم بیا راولېږو تاسو باندې پس د غم نه امنتن خوب، نعاسا خوب د امن، یخشا طائفة منکم چې پټولې یو طایفه ستاسو نه. په جنګ کې سړي له خوب ورځي، د تورو باران یې، د ډزو باران دې ته امن ور خو دا د رحمان د طرف نه، خو چې په مانځه کې له خوب ورځي دا د شیطان دی، او په درس کې ورځي دا د شیطان دی. نن مدني کې شیطان داسې ننوتی دی چې داسې به په بول بوت کې نه وي او خوله هم وږي او کونه هم وږي، داسې شیطان هلکه خدای. او بله یو طایفه ده نعاس. عبدالله بن مسعود فرمایي النعاس فی القتال من الله وفي الصلاة من الشیطان. او دی وایي چې ما باندې په جنګ کې طلحه به فرمایل چې په ما باندې په جنګ کې خوب راغلی و په احد کې. علي صاحب جنګ جمل کې وي چې ورته ګبین شاد و شربت پیش کړه، هغه دا خو د طایف نه ده، جنګ وخت کې سره په دې باندې تلف کېږي. وطائفة قد مستهم، او بل طائفه چې
په تکلیف کې ورځولي ځانونه خپل دوی ګمان کو په الله رب العالمین باندې غیر الحق نه حق ګمانونه ظن الجاهلیه ګمان د جاهلیت یقولون وی هل لنا اسشته زمونږ لپاره من الامر د کار نه کوي زمونږ لپاره د کار نه یو شی قل ورته یقینا ټول امر د الله رب العالمین دی یخفون پټیا چې په نفسونو دي کې ما لا يبدون له اچنخ کار کوي تا یو اعتراض دار چې منافقان تلیو جواب دار چې بعض منافقان پاتې شي ځکه چې هغه اعلان کړو کنه چې جدا شه نن سم منافقان تلیو دوبه ابن سلول سره او څه پاتې شي کوي زمونږ لپاره څه اختیار دیو شي ما قتلنا هو نامون بدل د کینو قتل شي نو دو خو نو قتل شي نو د خپل نسب قتل ته خپل قتل یا باز پاتې شي وکي ولورته لو كنتم في بيوتكم کوي تاسو په کورونو خپل کې خامخا راوتلی بوا کسان چې فرض کړی شوی په هغه باندې جنگ الا مضاجهم د زید خوب د خپلونه وليبتلي الله او چې ازمیخ کې الله رب العالمین په کسانو آج په سينو تاسو کې دي او پاک صاف کې هغه شی نه چې په سينو تاسو کې الله رب العالمین علم ولا بذات صدور په رازونو د سينو باندې راوتی بوا کسان قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتال الى مزاجهم معنی صدا راوتی بوا کسان چې مقرر شوی دي و دې باندې قتال د زید ډډې لګول خپلونه یعنی زه د ډډې لګول خوب زینه براغلیو چرته براغلیو زه د مرګ د دوی ته زه د مرګ د دوی ته د پار د دې چې راوځي چې اوس مې الله رب العالمین د پاره دی چې ازمیختو کې الله رب العالمین چې اوس مې الله رب العالمین هغه اخلاص چې په زړونو تاسو کې او پاک صاف کې الله رب العالمین زړونو تاسو د وسوسه محاوره معنی څه ده لبرز الذين كتب عليهم القتال الى مضاجعهم راوتی بوا کسان چې مقرر شوی دی په دوی باندې قتال د زید ډډې لګول خپلونه زید مرګ ته د پاره دی چې واز مې الله رب العالمین هغه اخلاص چې په زړونو تاسو کې دی او پاک صاف کې الله رب العالمین زړونو تاسو د وسوسو نه الله رب العالمین ان الذين يقن اكسان تولوا چې واپس شو تاسو نه یوم التقل جمعان پرز د یو زکیدلو دو جماعتونو انما استذلهم الشیطان یقینا خوې کولی دی لره شیطان په بازي کسب درې سره او یقینا الله معافی کړل دي تا والله رب العالمین بخون کې صبرناک دی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین مکه په شان د خلقو قالوا لاخوانهم چوي قلرونو ته اذا ضربتم کله چې تاسو سفر کوئ پس مکه کې او کانو غزن یا غزا کوئ یا غازیان جوړیږي لو کانو عندنا کوئ تاسو من سره ما قتلوا ما ماتوا تاسو نه مشه ما قتلوا تاسو به قتل شوی نه ليجعل الله چې کی الله رب العالمین دا خبره افسوس بزون د دې کې الله رب العالمین جن کولم نه کول کې الله رب العالمین پامن استاد سمون لیدون کې لو مو ذک فإن اللو تفتح باب الشیطان شیطان دروازه کولو بس دا وای چې په تقدیر من زمون ایمان الحمدلله علی کل حال
ونبي عليه الصلاة والسلام کور نه جنوټ واده شي وا نبی عليه السلام هغه تاسو بیا هغه واده شول تاسو دې سره ولې څوک سندرغاړي نو لګلې هغه نه وکړه تاسو لګلې وي او دای ورسره ویلې نو دا څومره خوا چې اتیناکم فحیانا وحیاکم ود دې باید دویمه یې ټیک نه ونه نبی رسول الله وونه لولا الحنطة الحمراء لم تسمن عذارها دا سرسر غنم نه نستاسو دا پیغه بدون ای پرنا شي دا ټیک نو نبی رسول الله دا ونه اتیناکم فحیانا وحیاکم نبی رسول الله نو دلته کې لو برای عاقبت والله يحيي ويميت والله ما تعملون بصير ولن قتلتم في سبيل الله تاسو قتل شي بلا الله رب العالمين کې امر شي لمغفرة من ربكم نو مغفرت دا الله رب العالمين دی طرفنا ورحمت ورد دا سنه ترجمه کوي ولئن متم كذا سمرشي يا قتل شيء نخامخ الله رب العالمين تو جمع وبما رحمة من الله ترى دري قسم عبادت ته صرف د الله لپاره کې د عبادت د احرار دي صرف د حصول جنت د لپاره کې د عبادت د تجار دي ځان په بچ کې د دوزخ نه د عبادت د عبید دي نو خو عبادت هغه دی چې هغه خالص د الله لپاره وبما رحمة من الله لنت لهم وحد کې اجتهادي غلطي راغله نبی عليه السلام یې زموږ مشوره نه کوي الله دا جواب راوړي فبما رحمة من الله فسبب رحمت الله سره نرم شدید پر ولو كنت فظا کته چې بدخویا غلیظ القلب سخزړی نو دا به تختیدلو کړور شي من حولک ستر څنګه عفو کدی تو استغفر لهم بخنه وړ دې لپاره مشوره کو د دې سره په کار کې فیضا عزم تا او کله چې توکل کې فتوکل الله عزم وکله یکلو والله رب العالمین محبت کې د متوکلین سره لنت لهم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه رفق چې وشي تلاړ شي هغه خسته کوي ولا ينزو عن شيء الا شان او چې وشي نه لرشي نو بیا بد مورکی اکرم الناس نبی علیہ السلام اشجع الناس اجمل الناس احسن الناس اعلم الناس احلم الناس لکه نبی علیہ السلام هر صفت انتها ته رسیدي نبی علیہ السلام یو شپې وی چې دا مدینه ته خطر و چې څوک حمله کوي نبی علیہ السلام څوکیداری بزوک په یو خوارمونه اسبونه سور شو او ټول مدینه خارو کوته ولن تراعو لن تراعو مېره او بیا دومره خوار غونو خو چې ګرځیدنه چې نبی علیہ السلام وجدتها بحر دا قسم دریاب وي زورور شي اشجع پیغمبر علیہ السلام ينصركم الله فلا غالب لكم كم دادو كي الله رب العالمين استاسو نشتري غالب پتاسو مني او کوشر میں الله رب العالمين تاسو لا فمنزل الذي سوق دي پس داغنه چې امدادو کې الله رب امدادو کې استاسو پس دا الله رب العالمين نه ځان دی اپ الله دې ځان وسپاري توکل کوون کې مؤمنان وما كان نبي ان يغل نه کار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان يغل چې خیانت ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه او چا چې خیانت کو را پړیا چې خیانت کړل دي پر ورځ د قیامت فی یوم القیامه یوم القیامه فی یوم القیامه نو اخر کې چې جزم ورکی او کوم حروف دي دا اخر کې څه ورکی نو دلته کې چې جزم ورکړل او من یغلل نو دا خو نه ان لم دې لما دې لم امر
دلته کې ولې جزم ورکړل نو دا من متضمن دی معنی د شرط ده من څه دی متضمن دی معنی د شرط لره نو ځکه جزم او من په معنی د حل سره هم راځي کنه ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله پسا څوک تابعداري کوي د الله رب العالمین ایسه پشان دا چا د چاته شوی د غضب د الله پاکي او زه دا جهنم دی او بیس المسیر ناکار زدن لا یستوون دا نه دي برابر لا یستوون نه دي برابر هم درجات عند الله لهم درجات عند الله هم درجات لهم درجات عند الله والله بصير بما يعلمون الله رب العالمين لدن کې په امر لقد من الله على المؤمنين د نبی عليه السلام بارکی دا خیال کوي غلط خیال چرته ونه کوي لقد من الله يقين الله احسان کړل با کسانو چې مؤمنان دي کله چې راولېږي په دوی کې رسول نفسون د دینه چلولي په دې میاتونو د الله او پاک صاحب کې دوی لره او خې دې ته کتاب حکمت وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ان مخفف د مسقل انه كان او یقینا دوی من قبل فقال في ضلال مبين بغلط ښکار کی ولما صابتكم مصيبه اجزاتم وقلتم ان هذا اجزاتم وقلتم ان هذا نو تابعو د حمزه ادوان مخکې لاړه او مدخول د حمزه چې اجزاتم دال پر وو هغه حذف ما اجزاتم وقلتم ان هذا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها وهركله چې ورسېد تاسو مصیبت یقینا رسېدل تاسو په شان د دې من قلتم تاسو ان هذا د کوم ځای نه راغلی عذاب پر ورته اجزاتم وقلتم ان هذا قول ورته یو من عند انفسكم دا نفسون استاسونه یقینا لا پارس من قدرت ولا وما أصابكم يوم التقى الجمعان او هغه چې رسېدل تاسو ته ورځ د ملاقات د جماعتونو په ځند الله پاک باندې او چې معلوم کې مؤمنان او چې معلوم کې کسان چې منافقان دي او ویل شو دي ته تعال ورشي جنگ کوي الله په لار کې یا دفاع کوي قالوا دو لم نعلم قتالا لتبعناكم کومنګ په دې په جنگ باندې موږ تاسو ته بيداری کړو یو معنا ده کومنګ په جنگ کوي دې یعنی ستاسو په ځام کې ستاسو په ځام کې موږ په جنگ کوی دی نو موږ به تابعداري کړو په موږ ستاسو په ځام کې په جنگ نه پوهېږو ځکه تاسو موږ سره مشوره نه کوو یا که موږ په جنگ کوی دی چې دا جنگ دی نو دا خو خودکشي ده که موږ په جنگ کوی دی چې دا جنگ دی موږ به ستاسو ملګرتیا کړې وه خو دا خودکشي ده یا دی داوی چې موږ په جنگ کوی دی موږ به ستاسو ملګرتیا کړې وه هم للکفر او دی په دغه ورځ باندې کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقرب منهم للایمان دی ډېر نږدې دي نو مطلب څه قربهم للکفر یومئذ دا زائد من قربهم الى الايمان من قربهم إلى الإيمان قربهم للكفر من قربهم للإيمان يقولون وي بأنفسهم بأفواههم بخلوق كل من ما ليس في قل ما تني بزون ذيك والله أعلم والله كويجي بما يكتمون أجدي بتي الذين قالوا لإخوانهم بدل ما قبل
الذين خلق قالوا لاخوانهم چې ویرونه خپل د وقعدوا او د ناس لو تعاون کوم تابعداري کړي او دوی او وای دوی په حق درونو خپلو کې دوی ناس وي کدی احد خلقو زمون خبره منلې لو اطاعونا نو ما قتلوا دومره قتل شوی فلورته فدرؤوا واپس کې ځانونو خپل نمبر ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی ولا تحسبن الذين قتلوا او ګمان مو کوي په کسانو چې قتل کړي شي په لار د الله پاک کې د مړو ګمان مو کوي او دې خبره مخکې تیر شي ده بلکې دوی ژوند دي په نظر د يرزقون رزق ورکول شي فرحين بما آتاهم الله او خوشاله وي په څه باندې چې ورکړل دي تعالی رب العالمین فضل خپلنا او خوشحاليږي په حق دا کسانو کې چې نه دي او زشي د دې سره ورستو ردینا الله خوف علیهم زکا چې نه به یې په دې من ولا هم یظنون به دې غمجن شي یستبشرون بنعمت من الله او خوشحاليږي به دې په نعمت د الله رب العالمین او فضل یقینا الله رب العالمین ذاک اجر المؤمنان الذين كم خلق چې حکم یې منه د الله او د رسول پس دا غینا چې رسیدلو هغوی د تکلیف للذین کسان لپاره احسنو چې نیکۍ کړله خبر مقدم منهم د دینا واتقوا تقوا اختیار کړل سجده لپاره اجر عظیم اجر لري موصوف سره صفت دا مبتدا مؤخر ځکه ابو سفیان پاتم واپس شو بیا خلک راغون کې چې سړی میدان خو مونږ نه ګټو دومره جنگ مونږ کو خلک پکې وهلی شو مړه شو شهیدان شو مونږ هم کسان مړه شو مونږ خوشحالي منا وکړه میدان مونږ پرېښود نو بیا ځو نبي علیه السلام هغه زخمیان وایي چې تاسو کوی او کوي بیا راووت نو الله رب العالمین د هغې هغه ذکر کوي الذين خلق لهم ناچوي تخلقوا بدر صغرى غزوه سبيق ورتم يلكي نعيم بن مسعود دا ډیر شیطان سره الذين خلق لهم ناچوي تخلق ان الناس يقينا خلق جمشي استاذ بار فخشوم يريګه دا غینا تمييز محول عن مفعول فزادهم ايمان تمييز محول عن المفعول ذي ايمان ختيسي وقالوا دي حسبنا الله كافي زمن بار الله رب العالمين او غور وكيل له فانقلبوا وبشدي بنعمت الله رب العالمين فضل سرا لم يمسسهم سوء ونرسد ديتا بدي او تابعداري وکړه د رسامنده د الله رب العالمین الله خاوند فضل ویلي یقینا دغه شیطان دی یری دوستان خپل او دغه شیطان دی یری خلق د دوستان خپلونه نو مېرګه د دین او وخافونی ویرګه زمانہ کتا سو مسلمانانی لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تسلی سره تخفیف غمجن نکی تعالی را کسان چې جلتی کې منډې وي په کفر کې یقینا دوی ضرر نشي رسول الله ته شي واړی الله رب العالمین چې ور نکی دوی ته یو حساب آخرت کې ودې پر عذاب نازم عذاب درناک یقینا هغه کسان چې واغست کفر په بدله د ایمان کې ضرر نشي رسول الله ته شي او دې پر عذاب درناک وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل سورة عنکبوت کی 38 نمبر آیت کی مشتی وکانو مستفسرین نو دا لالچیان خلق چی لکه یو وینځو بزرګر منی عاشقو بزرګر نه کسان چې واغستو کفر په بدل ایمان کې لن يضر الله شيئا او د دې پر عذاب علیم عذاب درناک دی
ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دي نه کوي کسان چې کافران دي انما نملي لهم خيرا انما نملي لهم خيرا مهلت ورکول دوی لپاره ما مصدري خير لانفسهم چې دا غوړې وي نفسون د لپاره د دې لپاره به انما نملي لهم یقینا ورکول دوی ته د لپاره مهلت چې زیات شي د دې زیات کې دي ګناه کې ګناه خسي وای او دې لپاره عذاب موین عذاب درناک دی ما کان الله نه دی الله رب العالمین لیذر المؤمنین جواب د سوال ازمیخ ولی کی زکا وما كان الله نه دی الله رب العالمین چې پرې مؤمنان علی ما انتم علی هغه حال چې تاسو پاغي حتى يميز الخبيث من الطيب التفات د غیبت نه خطاب تر دې پورې جدا کې خبيث من الطيب د طيب نه وما كان الله ندي الله رب العالمين منافق ولا نخكاركي ولا زكا نخكاركي وما كان الله ندي الله رب العالمين ليطلعكم على الغيب الف لام عادي چې خبر در کې تاسو له بغیر من ولكن الله يقين الله رب العالمين يجتبي من رسله ولكن الله غركي الله رب العالمين راكاجي الله غركي الله يجتبي من رسله من يشاء فيوحي اليه ما يشاء فيوحي اليه ما يشاء تفسیر مدارک کا معنی کړ یشتبی من رسول من یشاء فآمنوا بالله ایمان راوړې په الله رب العالمین پر رسول الله او که تاسو ایمان راوړ تقوا وکړه مستاذ د پر اجر عظیم دی ولا تحسبن الذين يبخلون اعاده مضمون انفاق زجر برای بخلا ولا تحسبن ولا يحسبن الذين غمان كيا كسان يبخلون چې دی بخل کوي پاس کې جوړ کړل الله رب العالمین دې تمام فضل د فضل خپلنا وهو خير لهم وهو دا بخلهم خير لهم بخلهم خير لهم بل هو شر لهم بلکې دا شر دې لپاره سيطوقون ما بخلوا نو اوګي بشي هر هغه څه چې دی پاره کې بخل کړل غاړه ته بوا چولي اوګي کاندي بشي مخکې الذين يبخلون ولا يحسبن الله نو دا خو دو مفعول غواړي اختصار ومفعولين دا افعال قلوب کې خو ناجایز دي نو مونږ کوي چې من بخلهم من فضله بخلهم اول مفعول حذف دي په قرینه جایز دي او قرینه څه ده يبخلون دي او خير لهم دولة ثاني ده سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ما بخلوا يوم القيامة او منافقين لقد سمع الله قول الذين مخلصين سوي لك ابو درداء رضي الله تعالى چې د شپږو سو کجورو باغ د الله لپاره وکړ لقد سمع الله تحقيق اورد الله رب العالمين وینا دا خلق اوري قالوا جدين الله يقن الله رب العالمين فقير دي من غنياني الله فقير دي او من سيو غنيان نحن اغنياء سنكتب ما يقولون الله فرمائے زردا چی لکم آسدی چی وی او قتل لدی انبیاء لرا اسم وقتلهم الانبياء قتلهم اضافه مصدر فاعلتم او اضافه مصدر مفعول بيتم بغير الحق بنا قصر ونقول ذوقوا عذاب الحريق وزكى عذاب السلو هغه چې مخکې کړ زکه هغه چې مخکې کړی لاسونو تاسو او نه دی الله رب العالمین ليس بظلام للعبيد ليس بظلام ليس بذو ظلم ليس بذو ظلم
نو بزي ظلمن ځکه د غټ ورڅ غټي نو ظلام کې صيغه د مبالغه راغله یا نفي د قید او د مقید دواړو شوی ده ځکه قانون دار چې مقید متوجه شي نو قید ارتابي او دا قاعده اکثریه اکل دواړه ورځي لك مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ونفي چی متوجه شي قید تا نو مقصود قید زائدوي يعني چې نفس ظلم نکوي نو ظلم خو مبالغه ده نو نفس فعل ول ذکر کو نو جواب دار چې د غټ ورڅ غټي نو وړي صيغه په الله رب العالمین باندې ته اطلاق نشي کولای ځکه دغه صيغه کې دومره زور نشته یا مبالغه نقل شوی ده نفتا یا مبالغه نقل شوی ده ششتا نفتا يعني انتفى الظلم عنه انتفاء كاملا انتفى الظلم من الله انتفاء كاملا وده تحقيق للشيخ الشيخ رحمة الله انتفى الظلم من الله انتفاء كاملا الذين كسان قالوا جدي یقینا الله رب العالمین وعده زموږ غسره چې موږ به ایمان لرو په رسول باندې تر دې پورې پیش کې موږ ته قربانای لره چې خوري غلرو قل ورته قد جاءكم یقینا راغلی تاسو رسولان مخکې زمانہ فصاف دلایل سره بالذي خبر سره قلتم چې تاسو وای ولې تاسو کته ولا غوړه کته صادقین فان كذبوا دا شرط ده کدی دروژن کې تل رفلا تحزن نو غمجه کې فلا تحزن فقط كذب رسول دا دال بالجزاء نسبت دروغ شوی د ډیرو پیغمبرانو ته یا فقط كذب رسول من قبلك رسولن کې تنوین برای تعظیم ذو آیت عظام وذو عدد کثیر ذو آیت عظام وذو عدد کثیر ډیر لوی تعداد کې او ډیر اولو العزم پیغمبرانو تکذیب خلکو کړي من قبل جاءوا چراوړي دي تصاف دلائل والزبر والصحيفه والكتاب المبين منير او كتاب منير درنا نړه منير نار ينور نور اصل کې منور وندې کنه منور كل نفس ذائقه الموت اعاده الجهاد مړ بشین مړ خور سره امریکا كل نفس هر نفس ذائقه हर नफ्स के लिए मौत का जायका चकना है वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम और यकीनन बरको पूरा दरकोल शितास ताजर सास बरस द क़यामत नसूक चे खलास शुदा जहन्नम ना दाखिल शु जन्नत फकत फाज दे जिंदाबाद गा कामयाब और ने जुंद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर मगर सामान दे धोखे दे लतुबलुन्ना फी अमवालिकुम इआदा जिहाद व इन्फाक खामखा इम्तिहान रखी बता सुमने ومالون استاذ کی بنفسون استاذ کی خامخا اور بتاس دا کسان نه چورکشه کتاب مخکستا سنو دا کسان چې مشرکان دي اذن کثیره خبره د کړهو ډیری اذن کثیره خبره د کړهو ډیری او که تاسو صبر وکړو او تقوا وکړه نو فو خیر لكم فهو خیر لكم فإن ذلك من عزم الأمور دا دلیل د جزاء يقينا فإن ذلك يقينا من عزم الأمور ده مقصودي وكارونه ده والعزم كارونه ده وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب زجر برای الكتاب وكلا جواده واستر الله رب العالمين ذلك كتابنا
چې خامخا بیانوي دی کتاب لره خلکو ته نو پټوي نو وګرځولو دی وادي لره وراء ظهورهم رسو شاګانو نه واستل په سر پیسې لګي ناکار دی چې دی خرڅي یا اخلي په سر نفسون او ګمان مکه پاکستان سره پاکستان منی يفرحون چې خوشالي بما پاتمه جوړ کړل موږ دوی ته ويحبون او دی خوخي محبت کې ان يحمدوا چې د دې سنا بیان کړی شي بما پاتمه لم يفعلوا چې دې څه کردار نه ادا کړی پای ګمان مکوې دې چې بچ بشي د عذاب د الله نه او دې پر عذاب علیم عذاب درناک دی خاص د الله پر دې اساس په اسمانونو زمکه کې دي لا لعيسى ولامه اعاده توحید الله رب العالمین پر څمنه قدرت ولدی یقین په پیدائش د اسمانونو زمکه کې په اختلاف د شپې او د ورځې کې اضافت د مصدر فاعل ته آیتونه د خواندان د عقل لپاره او ان في اختلاف السماوات والارض دا اضافت د مصدر مفعول ته الذين كسان صفات ما قبل يذكرون الله چې هدي الله رب العالمین قیاما پولاړ او قعودا پناس او پډړو منی او سوچ کې په پیدائش د الله رب پیدا وخت د الله رب العالمین کې په پیدائش د اسمانونو زمکو کې تفکروا فی خلق الله لا تتفکروا فی الله الله کې سوچ نه کوي د الله په دلایلو کې سوچ ځکه یو ساعت فکر کول خیر من قیام الليل د شپې د عبادت نه غوړه او څو وی ربنا ای رب زمونږه قائلین ربنا سوچ دا کی چې رب زمونږه ما خلقت هذا باطل تانی پیدا کړی دا باطل سبحانك پاکی فقنا عذاب النار بچ کمن دور جهنم دور ربنا ای رب زمونږه انک من تدخل النار ای رب زمونږه یقینا ته چې داخل کو سو کوړتا فقط اخزیت او شرم وغیره نو در معتزله دلیل له او چې اورته څوک داخل شو هغه د شرمولو د پاره چې کوم ګناه کبیره ولا خو شرمول لپاره لړ او شرمولو د پاره نه مگر کافر نه کافر مورته نه جواب دا ربنا يا رب زمانګ انك من تدخل النار للخلود انك من تدخل النار للخلود فقد اخزيت تو شرم وغلا وما للظالمين يستعجلون د پاره من انصار امدادي نو بعضی داخليږي د شرمولو لپاره بعضی د پاکوالي لپاره اصحاب کبائر دا خدای شرمي خدا کلیت د کبرا غلط دی ځکه بعضی د پاکولو لپاره او بعضی د شرمولو لپاره ځکه حدیث کې راځي ځنه आवाज راځي حنان یا منان مسلمان څوک مسلمان خدای شرمي نه ربنا يا رب زمانګه اعاده باس رسالت ربنا يا رب زمانګه اننا سمعنا يقين من قول دلی منادي आवाज کوونکی نه چا आवाज کړي ایمان په طرف د ایمان او دا خبره کې امنو چې ایمان وروړي پر خپل باندې موږ ایمان وروړ ربنا قائلين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا يا رب زمانګه واتنا راکې مونږ ته ما واتنا چې تا وعده کړل موږ سره علی رسولک پجبا د پیغمبر خپل یا په وجه وسطره پیغمبر خپل منی او مې مشر مې موږ له پروس د قیامت یقینا ته خلاف نه کې د وعده خپل او قبول کړ دینه رب دې انی لاوزیو لانی لاوزیو زنه ځای کوم عمل د عمل کوم کې تاسو نه کناری نه کې زنه نه باز تاسو د بازو نه دي فالذین کسان چې هجرت وکړو فالذین کسان چې هجرت کړل دي بيسته شوی دي د کلو خپلنا او وزو تکلیف ورته ملو شری په سبیل بلار زمان کې وقاتلو او قتل کړي شوی دي جنگ کړه او قتل کړي شوی دي لو کفرن نام سیئاتم خامخما بكم دیتا ګناوند دي او داخل بكم دی له جنتون چې به اعلان دی راغینه ولي ثوابا من عند الله صوبوا ثوابا من عند الله صوبوا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد إعادة انفاق
دوکا کې دیوانه چې تعالی را اوریدل راړېدل دا خلکو چې کافران دي فل بلاد پکلو کې متاع قلیل لهم متاع قلیل ډول ډال د دوی اسی بوږي وهي دا هیڅ شي نه دي ځکه دوی په دې شي مطمئن دي مسلمانان به ذکر الله مطمئن دي تاسو سوچ وکړئ چې په قرآن نه مطمئن دا څومره غټ کتاب د دې نه ښه شی بل شته نو داسې پکارېږي خلک دا منډې دا ګاډۍ لګولي چغې وباسي بازار کې لیوني شي شوتلو ساګ واخلی منې متاع قلیل لپاره ولو عنده حسن الصواب متاع قلیل لهم متاع قلیل ثم مأواهم بے زید دی جہنم دے او ناکار زید لیکن الذین بشارت دے لیکن آکسان چه تقوا کی یریگی در رب پنده پارا جنتون جبهی گلان در آغین ولی ہمیشہ بھی پاگی کہ نزلم من عند اللہ من مستوب دے طرف دا اللہ نا اللہ وی زبا میزبانم تصل زمان مہمانا وما عند اللہ چبنیز دا اللہ رب العالمین دے خیر دیر غرد اللہ براد دا پار نیکام وإن من آل الكتاب بشارت برائے بازی آل کتاب کتاب یقینا زنی دالی کتاب لمن آچوک دی چی ایمان نوڑی پا اللہ آچر علی گلی شوی تاستا آچر علی گلی شوی دیتا خاشین للہ یریگ دا اللہ ناخلی پایتون اللہ رب العالمین پیسی لگی اولائک دا خلق لهم اجر دی پارا اجر دی پنیز درب دلین اللہ یقینا اللہ رب العالمین سریع الحساب زری صاحب کو ان کے لئے یا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو صبر کوئے وصابروا او یو بلتا تلقین دا صبر کوئے ورابطو او سرحدون مضبوط کے واتقوا اللہ ویرے دا اللہ رب العالمین لعلکم تفلحون امیدتا اس کامیاب شے صبر ہر وقت کی کوئے مصابرہ فی وقت القتال مرابطہ پا احتمال دا قتال کی او تقوی مدار دا قبولیت دا اعمالو دے نتیجہ سے دے فلاح فی الدارین فلاح فی الدارین دارمی کی روایت دے من قرأ آخر آل عمران کتب له قیام اللیل سوک چے آخری آیتون سورت آل عمران ہوئی نو اللہ رب العالمین در پارا دشپی قیام اولی کی جدو سالے مشپا عبادت کر سندھی سے فرمائی مخی قانون پر عمل کرنے والوں کے لیے عارضی تکلیف اور بیا خوشحالی اور کامیابی خوشحالی اور کامیابی اور دلت کی سندھی سے لکھی ایمان والی جماعت کے لیے ہمیشہ کامیاب رہنے کی اصول ایمان والی جماعت کے لیے ہمیشہ کامیاب رہنے کی اصول سوئی صبر قانون کی پیروی او سرحدی چوکیوں کی مکمل حفاظت اور قانون پر مضبوطی سے عمل کرنا قانون پر مضبوطی سے عمل کرنا صبر قانون الہی کی پیروی سرحدی چوکیوں کی حفاظت اور قانون پر مضبوطی سے عمل کرنا قانون پر مضبوطی سے عمل کرنا لکہ حدیث کی راضی رباط یوم ولیلۃ خیر من الدنیا وما فیہا رباط یوم ولیلۃ خیر من الدنیا وما فیہا رباط یوم ولیلۃ خیر من الدنیا وما فیہا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون امید دیتا اس کا